خبرونه په دې ساړه سهار کې تاسو اوري شایسته بلوچستان اواز د اف ام 96 اف ام نو خبره می کوله بیرته راځم هغه خبري خواته سکول چټیانه شروع کیږي زموږ ځوانان بسکه کپغه کې خوند دي او کپغه کې ورونه دي او لیا د ځوانانو د پاره څه کول پکار دي چې دوی خپل ژوندون کې یو شو بدلون راولي نو په دې حق له ما سره د سونو بلوچستان کوټي سټیشن په سټوډیو کې دا وخت موجود دي د ځوانانو لیډر دی او یوت اکټیویسټ هم دی ګلزیر خان خلجی نو د زړه کمیټود ارکلای ورته وایم نو ګرانو ورونکو راځو د موضوع خاطر نو چې ګلزیر خان خلجی صاحب شرح خلاص ورته وایم نو په دې سټوډیو کې جی ثانک یو وطنیار خلجی صاحب ډیر مننه استاد د چینل ټول منیجمنت چې تاسو موږ ته مقرره کړو زموږ اوریدل مو تر ټولو ملګرو پورې ورسوي ډیر مننه جی نو یو جان مننه راځو ګلزیر صاحب بلوچستان کې د سکولونو چټیانی تقریبا شروع شوه او دا به 3 میاشتې وي یاري د خاطر راځو دا کم خلک سي ل سکولونو فارغ سي دا 3 میاشتې دوی ته څه کول پکار دي دوی ته کم شي ته ویل غواړي چې دوی اونرز د کی څه وکړي جی دا اسنه وطنیار صاحب ډیر ښه کوېسچن دی ستا چټي سي او بیا دوی پر کورو باندې سي نو دی کې په 25% داسې خلک سته چې هغه یو د روزګار سره کورنۍ منسلک کی او دوی بیا په داشتیانو کې هغه کار ته مصروف سي او التولاړ سي خو دې 75% هغه طبقه پاتې سي چې د هغوی د روزګار د هغوی د هغه ورځو چې هغه د دوی چټي او دوی فارغي پاغه کې دوی یو هنر زده کی یا دوی هغه ټایم چې دوی هغه فالتون نه کی ضایع او دوی د غچټي په ټایم کې یو داسې کار وکړي چې پاغه کې کار واخلي خو د بلوچستان په حالاتو کې چې دوی اکثریت دا شی راځي چې هغه سټوډنټس افیر چې دی هغه په دې د چټي په ټیم کې دی په یو ډیر غلط بیک ګراوند باندې چې دی فولوسی هغه د معاشره هغه د حالاتو هغه د ژوند کولو د هغه هنر چې هغه به د دوی په روان ژوند کې دی ته د مستقبل یو سټپ جوړیږي هغه سدي محروم سي او دوی د کار سره پر یو بل لار باندې روان شي ما د ټول سټوډنټ افیر صدا خواست هم دی او زموږ کوشش هم دی چې زموږ څه سټوډنټ ورونه دي که زموږ خوند دي موږ هغه ته دا کوشش کوو چې موږ بحثیت یوت موږ دا وایو چې موږ د هغه ورونو سره یو داسې هنرمند د ځوانان جوړ کو چې هغه د بلوچستان د پاره یو مثال سي د خپل د ملک د پاکستان د پاره یو مثال سي او کوشش به ټول دا کوي چې موږ دغه ټایم چونکه وخت هسي هم ډیر کمتي خدا د سکول په ټایم کې چې دا چټي سو یا د زموږ ځوانان زموږ ورونه چې د سکول چټانی په کار دي چې دوی یو داسې هنرمند سیستم اکټیو کی هغه کې دوی خپل د انرژي ځای کې چې سره هغه دوی د لپاره کرامت سره جی بالکل ډیر ښه خبره ګلزیر خان خلجی تا وکړه یې راځم یو بل سوال خاطر انګریزي زبا د نن سبا د دور یو ډیر لو ضرورت ده هم په پاکستان کې هم په بار ملک کې د دې سره ټیکنالوژي دور دی کمپیوټر سکم دی هغه ضرورت دی د ټیکنالوژي نور داسې شیونه ډیر ساينسي علوم دي سیاغه د انسانانو ډیر لوی ضرورت دی آیا دا ځوانان دا رنګ اکیډمیانې سکمیدي په کوټه کې مستا په نورو شهرونو کې مستا کدی دا اکیډمیانې جوائن کی او د خاطراسي او د خپل درې میاشتې دلته تیری کی دا به څنګه وستا په نظر کې بالکل وطنیار صاحب ضرورت هم د دې دی دا د اوس ځوانانو ته بیا سټوډنټس ازمور سټوډنټ طبقه ته دا ټیم انګلیش یا انګریزي چې دا ژبه د دنیا په دې ټول دنیا کې دا ټیم دا د دې زده کېدل دومره لازمي دومره ضروري دي چې ته
په ملک کې دننه خو د باندې خو پرېږده په ملک کې دننه هم د دې د زده کولو دپاره دومره عشت ضرورت دی چې ته به په روان وخت کې به بیا د دې د نه زده کېدلو د اثراتو څخه هم ډېر داسې مواقع چې هغه ستا ته به د لاسه ورکوې. نو دویم خبر ده تا د اکیډمي وکړله. اکیډمي ته تګ ضرورت په دې دی چې ته به هغه څه چې هغه په د سټډي په دوران کې ستا څه مس سوي په اکیډمي کې به هغه ته چې دی بیرته ریفیټ کوې او هغه به ستا د تعلیم سره سره ستا د شخصیت ژوند دپاره به هغه چې دی ستا کرامت همي او د اکیډمي په پوینټس کې ډېر داسې شانس ته چې هغه د سکول په سټډي کې تا ته نسي در ښوولی یا ته نسي زده کولی. اکیډمي تا ډېر هغه ټکنالوژي سیسټمز ته بیایي. تا خبره وکړله چې دا رقم ډېر مطلب اوس آنلاین سیسټمز شروع دي چې هغه د ملک د باندې څه مینج کېږي خو ته دلته په خپل ملک کې د هغه سیسټم څه فایده هم اخیستلی سي، کاروبار او بزنس هم جین کولی سي او د هغه اکیډمي برکت دا دی چې د هغه څه به ته د دنیایي ژوند دپاره چې کوم ټکنالوژي دور دی د هغه څه به ته خپل فایدې حاصلوې. جی بالکل ډېره ضروري خبر هم ده. هر چې زموږ ځوانان چې کوم دي هغه ګرځي دا وخت چې کوم دی هغه ضایع کړي په مختلفو محفلونو کې په هوټلونو کې بیا نن سبا شیشه رنګ یو نشه ده دې خواته هم زموږ د ځوانانو رجحان چې کوم دی زیات تللی دی. دا څومره تاواني خبره ده د راتلونکي وخت دپاره یا د یو ځوان د صحت دپاره یا د هغه مستقبل چې دی جوړوي دغه په لار کې څومره لوی رکاوټونه دي. دا چې بالکل وطنیار صاحب موږ یو خو ما تا ټول چې موږ د ډېرې فسمانده صوبې سره تعلق جی بالکل دی کی اور بیا بل بدبخت هغه زموږ بدبختی به درته وایم بدقسمتي به درته وایم چې زموږ ډېر انرژیټیک ځوانان ډېر ټیلنټډ ځوانان په دې ینګ جنریشن کې موږ داسې ځوانان لرو چې هغه به په دنیا په سطح د ملک په ملکی سطح بیا خپل د صوبې په سطح یو ډېر ښه ټیلنټډ صلاحیتونه الله پاک ورکړي. خو دغه کوم سایډ ته چې ستا اشاره ده موږ تاسو ټول دلته ژوند کوو. زموږ ټول ینګ جنریشن دا ټایم په یو ډېر سخت مرض کې مبتلا دي. هغه مرض دا دی چې زموږ ټول ځوانان نن سبا د سوشل میډیا د وجې څخه دومره اثرات پر صوبه زموږ پر دې کوټه ضلع باندې ولیدلي دي چې مختلفه ځوانان دي د یو ګینګ په صورت کې ګرځي. څوک د موټرسایکلانو یو ګینګ یې جوړ کړي زبردست د یو ګروپ سایډ جوړ کړي بیا په هغه کې دوی چلم دوی په هغه کې سګریټ نوشي یعنی د پکنیکونو تزید اټرین وړي وسره په دې حالاتو کې زموږ 65% ځوانان دا ټیم تباہ او برباد پالتو پکنیکانو ته ټیم ورکړی دی دی هوټلانو ته ټیم ورکړی دی دی شیشه پوینټس ته ټیم ورکړی دی او تر ټولو غټه نایلي زموږ د عادت زموږ ژوند یو ډېر هډ کې ریډ کې اډی ده خو هغه زموږ ځوانان ورځ تر بله په یو داسې غلط ماحول باندې روان دي چې موږ د ځوانانو سره یو مخ زموږ هغه معاشره چې د هغه ځینې توقع کمه شوله توقع خو زموږ کمه ده. بالکل لکه تاسو ویلې چې دا ملا شاطر دي د مستقبل جوړونکي ځوانانو ته نو بیا د مستقبل هغه جوړونکي ځوانان د نشو تماشو خواته لاړ شي نو هم د خاندان توقع ختم شي او هم د ملک او د قوم توقع ختم شي. بالکل استاد دې چینل د توسط سره وطنیار صاحب زما خو سپیشل موږ په دې باندې چې یو اپلیکیشن به موږ جوړ کړی او تر ټولو غټ دغه ریکوست مو ځوانانو ته دی چې ځوان ته د مور پلار ډېر امیدونه او بیا د دې ټول کور امید چې هغه ځوان ځکه چې ژوند چې دی هغه د ځواني چې ته د ځان سره څه جوړ کې او دا نه چې صرف د ځان سره جوړ کې په کار خو اول دا دی چې انسان د خپل ځان پیژندنه وکي دا هغه بعد د خپل کور پیژندنه وکي بیا د خپل قوم پیژندنه وکي. نو ځوانان چې دی دا به د قوم د خپل کلی د خپل علاقې یو داسې مثال جوړیږي چې هغه
یو ښه مثال او را روان زموږ دا کوم ینګ جنریشن دغه سم متاثر سي او دای پر هغه سي د لار روان سي او که زموږ ینګ جنریشن د نشو د منشیاتو د یو غلط ګیدرینګ پر خوا مبتلای نو زموږ را روان د ګرد نسل چې دی هغه بیا پر هغه لار مبتلا کیږي نو موږ حکومتي ریټ ته دا ریکوست دی چې په کار دی دا کوم چلم پوینټس چې دی دلته زموږ په کوټه کې بیشتر ډیر سته چې زموږ هغه خلک چې هغه د جمعې په ورځ چټي زموږ ینګ جنریشن دی هغه سپیشل دی زی ترازی او پیسې هم خرڅي خپل د جسم تاوان خپل د دماغ تاوان خپل د ژوند تاوان او بیا سره سره د دې بیروزګاری سره د پیسو تاوان چې په غنټه باندې تقریبا وطنیار صاحب زبتا ته دا وایم چې د یوې غنټې 15000 روپۍ هم ځینې اخی او په 15000 روپۍ دلته غنټه هم تیری هغه د جسم تاوان خو لایدا دا 15000 روپۍ چې خپل کور او خپل په دې فیملی بیک ګراوند کې ته په یو ښه پکنیک پوینټ ته په کور کې هم جوړولې سي په هغه خوري سمره به تر وي نو د ګرځوانانو سره داستا د چینل په توسط دا خبره کوم چې تاسو په کار دی لږ په دې سوچو ډېر شایسته خبره تا وکړه یقینا زموږ ځوانان د دې بهراروي شکار سوي دي نو مطلب هم دا وکنه چې بیا خاص کر هغه تعلیم یافته ځوانان چې لږ زموږ توقعات دي ډېر لوی توقعات دي د دې سیمې د دې صوبې د خپل کور د خپل کلی د خپل محلي ډېر لوی توقعات دي نو هغه سي دی خواته لاړ سي یقینا دا بده خبره ده نو بیرته راځو دې خواته کنه سی ځکه مو دا ویلې سي دغه کمی درې میاشتې سي دي دا ډېری لوی اهمیت لري که ځوانان خپل ځان داسې مشغوله کی دا رنګ شو کارو کې دوی مصروف کې خپل ځان خپل سټډي وکي او خپل یو هنر سي کم دی غمز د کی لکه ما سي مخکې ولې انګريزي زبې یو هنر دی کمپیوټر یو هنر دی ساينسي علوم سي کم دی هغه یو هنر دی آی ټي سکل سي کم دی دا د نن سبا یو ډیر لو ګټه ده دا یو بهترینه هنر دی کدی د خاطر متوجه شنو ګلزیر خان بیا یقینا دی ولا شیشه پوینټ یا غلطو عملو غلطو لارو څخه بدی راګرځي کنه دغه څه ده بالکل وطنیار صاحب دا ټایم ته ویني چې دا آنلاین کاروبار در اکټیو کاروبار دا ټیم آنلاین کاروبار چې ډېر لو ګټه کوي جی بالکل او دویم خبر ته دا کوم چې دا ګرد آنلاین کاروبار تعلیم یافته ځوانان کولای شي جی بالکل دا ټول ینګ جنریشن کولای شي ځکه چې هغه د دې خپل تعلیم سره چې دوی الته په یو ټایم زیا کې لګیای په کار د دې د آنلاین سټپس هغه د جوائن کی هغه د په هغه کې خپل د انرژي ځای کې او هغه په وخت باندې د په ګټه باندې ثابتېږي اوس دلته زموږ ډیر تعلیم یافته ځوانان دي چې ډیر ماتاتول ډیر په های پاپولر سټډي کړي ډیر ښه ګریجویشن تعلیمونه کړي دي یو هنر دی زده کې دي سکلرز لزانه جوړ کې دي سکلز ولري بیا باغ سکلز د کامیابی سبب جوړیږي او که د تعلیم سره بیا ز په خپل هغه فری پوینټ کې چې دی بیا ز د سټډي خو نه کوم یو ټیکس دغه داسې زیت نظم چې هغه ما په ګټې نو ما د تعلیم فائدہ چې ده هغه ضایع شوه بالکل ګران اوریدونکو ګلزیر خان خلجی ول مر سره وی